زمان ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا د ایمان حصہ بلکې ایمان د کوم امتی په زړه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نه وي دا مؤمن کېدی نشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا د دنیا او د آخرت د پریشانیو او د نجات ذریعہ. یو صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کئی متی الساعة یا رسول اللہ، اے د خدای پیغمبر قیامت پکلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی تا قیامت د پاره څه تیاری کړې چې د قیامت تپوس کې؟ دا صحابي ورته وایي قربان ما خو ډېر منځونه او ډېر روژې او ډېر عبادتونه نه دي کړي چې قیامت ته مې تیاری کړی، لیکن دومره خبره ده چې انی احب الله ورسوله، د الله او د الله د رسول سره مې محبت دی، نور مې عمل کې کمزوري ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي بیا خو پروا مه کوه، ځکه المرء مع من احب، بنده به په قیامت کې د هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي. ستا چې د الله د رسول سره محبت دی نو د دې صله او بدله دا ده چې د الله د رسول سره به جنت کې یو ځای. د ایمان نه وروسته صحابه کرام په بل څه دومره نه وو خوشحاله شوي لکه په دې بېچاره توصیې چې خوشحاله شو چې چا د چا سره مینه وي د هغه سره وي. صحابه کرام دې لوړو اوچتو درجو ته رسېدلي وو. الله تعالی قرآن کریم کې د هغوی د ایمان توثیق او مضبوطیا کوي. الله تعالی د هغوی باره کې وایي اولئک هم المؤمنون حقا، دا صحابه کرام مؤمنان دي په رښتیا سره، رښتوني مؤمنان. او الله تعالی د هغوی د کامیابی خبرداری ورکوي اولئک هم الراشدون، دا کسان هم دوی کامیاب، دا خوش نصیبیان هغوی ته په څه میلاو شوي؟ دا خوش نصیبیان هغوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت میلاو شوي. څومره چې به د چا محبت زیات و د هغه به درجه صحابو کې زیات و. که مونږه د صحابو واقعات وګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت، نو بنده حیران شي چې خدای داسې زړونه داسې استعدادونه په هغه وخت کې پیدا کړي وو چې بس همدغه خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دپاره د هغوی زړونه برابر و. بس د ټولو نه زیات محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. نو په صحابه کرامو کې د ټولو نه درجه هم د ده اوچته، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د ده سره صحابو بیعت و، او ټولو به دا ویلې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته درجه د ابوبکر صدیق. د ابوبکر صدیق محبت د رسول الله سره څومره؟ د احد په بازار کې
د ابوبکر صدیق زوی و، د کافرانو په ډله کې راغلی و، د نبی علیہ السلام مقابلې ته د کافرانو ملګری و. بیا څه وخت وروسته هغه ایمان راوړ، مسلمان شو. د ایمان نه وروسته ابوبکر صدیق ته وایي ای پلاره، په دې غزا کې مې ډېر ځایه په تا لاس رسېده، خو څه مې نه ویلې چې پلار دی، ګزار مې نه کو چې په پلار څنګه ګزار کړې. مخې له به رالې خو ما ګزار نه کو چې په پلار څنګه ګزار کړې، اگر چې دین دې بدل و. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بچیا د الله په ذات مې دې قسمي چې په هغې فضا کې زه خبر شوم چې زما زوی د کافرانو په ډله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې راغلی. قسم مې دی په الله چې ډېر څپونه مې تا پسې کتلي دي چې خدای دا زوی مخې له راولي چې په دې تورت سر قلم کم ځکه د رسول الله دشمنۍ ته راوتی. دې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او مینه وایي. په سړو کې د ټولو نه اول مؤمن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، ځکه د نبوت نور راوختو، د پیغمبرۍ نور راوختو، او کله چې نور راوخیږي کم چې اوږد او د ټولو نه اوچت بلډینګي، اوچت آبادي، اوچت غري، نو په هغې اول لګي. په صحابو کې په انسانیت کې د پیغمبرانو نه وروسته د ټولو نه اوچته هستي د ابوبکر صدیق وه، نو د نبوت د انور ځکه په ابوبکر صدیق د ټولو نه اول ولګېد. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو، د هجرت د لارې ملګری 14 ورځې مزل د مکې مکرمې نه مدینې منورې، د دې طویل او خطرناک سفر ملګری د ځان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. ابوبکر صدیق وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه راتلل، یو په اجازت اخیسته چې ما ته اجازت وکړه زه لاړ شم هجرت وکړم. نبی علیہ السلام به اجازتونه ورکول. یو ځل امام وویل چې قربان زه څه وکړم، نبی علیہ السلام راته اشاره وکړه چې ته لږ خاموش. نو زما تمه پیدا شوه چې شاید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ما ځان سره ملګری کړي. بیا به مې ویلې چې دومره اعزاز او عزت به زما چېرته وي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به مې ځان سره ملګری. و یو ځل یې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې ښکاره چې ابوبکره څو ورځې کې به ځو، تیاری کوه. ډېر خوشحاله شو. غرمه وه، سخت تیز لمر او ګرمي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر په سر واچولی او په غرمه کې زمونږ کور ته راغلی. ما ورته چې قربان دې وخت کې خو ته کله نه یې راغلی، دا څنګه بې وخته راغلی؟ وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ته نه یې ویده شوی، غرمې خوب دې نه دی کړی؟ ما ورته ویل چې قربان کله راته تا ویلي چې هجرت به کوو دواړه به ملګري، نو زه د غرمې نه وده کېږم. زه په دې انتظار یم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هسې نه چې د انور کې راشي او وایي چې زه ځو او زه ویده یم، نو دې هسې نه دروازې ته لږ ساعت ودرېږي، ګرمۍ تکلیف ورته ونه رسي. دواړه روان شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ووتو. د مکې نه دواړه غیب شو. په ټول کور د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې. لوري و ورکوټي معصومه چینای اسماء بنت ابي بکر، هغې ته پلار وایي کور کې به درته خوراک تیاری، ته به دا خوراک موږ له راوړئ.
زوی ته وایي ته به د مکې حالات معلومې چې خلک څنګه منصوبې زمونږ خلاف نیسي شپې له به راځې د خلکو خبرې به مونږ له کوې چې مونږ هغه چل منصوبې جوړې کړو هغه شان طریقه کار غلام ته یې ویلې چې ته به چیلۍ د سرېدو په بهانه غره ته راوباسې مازدیګر کې به مونږ له رانږدې کېدو مونږ به دې پی لوشو سوبې کارس د کور والا ته ته به مونږ له خوراک برابرې ورالې کېږي یوازې ابوبکر نه ټول کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې لګېدل اسماء بنت ابي بکر وړه تینای ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر نو لوپټای وایي ور لوپټا او دا خوراک یو لوښی او یو کې د خوراک نور څیزونه نو لوپټای دوه ځایه کړه ستیرې کړه په یوه باندې لوښی وتاړه په یو کې نور رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته خوراک پیش کړو چې واپس خالی لوښي راوړل ابو جهل لاره کې ګیر کړ ورته وی لار دې او پیغمبر دې چاته دې محمد صلی الله علیه وسلم اور دې ما ته نه دی معلوم وای تا ته معلوم دی نه راته وای نه دی راته معلوم دیګا ورته دې معصومي جنا هغه تاسو وګورئ دا تندې په ګټه ولګي دا وینې دې وبلې بیا دا وختونه ونیول او ځته کړه او دا وایي قسم دې چې ما ته محمد دې راته نه وړل او لا دې راته نه وړل دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تربیت هغه ورته وایي دا الله په ذات مې قسم زما روح په بدن نوځي صبر نشتا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بتاته دمره دې سات له چې بیا خوراک ورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تاسو چې اسما ډېر غمجن او پریشان یو دا باندې دې زخمی دی دا ولي هغه په ځان شو او دا وایي ابو جهل دیګه کړه او دې تکلیف سره مخامخ کړم مستاسو زه معلومات دې راکړم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه نه زیات او په درجه کې هم د ټول صحابه نه اوچت بیا چې د قاری ثور نه روان شو ابو بکر صدیق په کله مخ کې شو کله وروسته شو کله مخې طرف ته شو کله بغس طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ابو بکر سم ولې نه زیاده چللې ابو بکر صدیق ورته وایي قربان ما سره سوچي چې دشمن بچا طرف نه رواني گزار کی نبی علیہ السلام په پیو لګيږي نو زه چاته سم چې راغه شه زما په ملا ولګي کله ویم چې مخه طرف نه په دشمن راځي گزار کی محبوب په پیو لګي نو زما په سم چې زما په سینه ولګي کله ویم چې خې طرف نه راشي غشه پر گزار کی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بدن په پیو لګي نو څخه طرف ته سم چې خیر دې زما بدن دی ولګي خو چې محبوب علیه السلام بچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي هیڅ پروا مه کوه الله مون سره دی لا تحزن ان الله معنا ما خپکهګه خدای مون سره دی هیڅ غم مه کوه خدای به دې سره مرګره مدینه منوره ته ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ستړی دی راځي څوک چې نبی علیہ السلام پیژني په هغه سره مصافحه کوي ستړي مشي ورسره کوي څوک چې نه پیژني نه د ابوبکر صدیق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لباس یو شان جامې یو شان ناستا یو شان ولاړه یو شان خبرې اترې یو شان د خلکو سره تعلق
او ګډوډې سن یو شان ګوره چې ابوبکر صدیق اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان برابر کړی دي ته محبت وایي. خلکو لا پته نه لګېږي چې محمد کم دی او ابوبکر کم دی او نبی کم دی او امتی کم دی او معلم کم یو دی متعلم کم یو مرشد کم دی او مسترشد کم یو دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ دی د خلکو سره مصافحه کوي. مقصد دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ونه رسي. ستړی دی خلک دا خیال کوي چې دا دی نور راوخته د نور شعاع راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جبین او مخ باندې د نور دا شعاع ولګېدی. د نور څړیکه پرې ولګېده ګرمي وه. ابو بکر صدیق پاسې د څادر اوچت ونیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انور پناه کړ. اوس خلکو له پته ولګېده چې خادم څوک دی او مخدوم څوک دی، امیر کم یو دی او مامور کم یو دی، استاد څوک دی او شاګرد څوک دی، پیغمبر څوک دی او امتی څوک دی، مرشد کم یو دی او مسترشد کم یو دی. دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خدمت نه پته ولګېده چې دا ناس پیغمبر دی او دا ولاړ امتی دی. دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مینې انتها وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. د دې وجه خدای الله تعالی جمع ورکړی و په ټولو صحابه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یؤمن احدکم پتاس کې به یو مؤمن جوړ نشي حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس، تر دې چې زه ورته محبوب شم د مور پلار نه او د بچو نه او د خپل ځان نه او د ټولو خلکو نه ورته زه محبوب شم نو انا به دې مؤمن جوړي چې ټولو خلکو نه ورته زه ډېر محبوب. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته په خدای مې دې قسم چې د مور پلار نه راته ډېر محبوبي، د بچو نه راته ډېر محبوبي، د ټولو خلکو نه راته ډېر محبوبي. خو ځانم ځاني نو خلک وایي اول ځان دی او بیا جهان دی، ځان نشم ویلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فلا نبیا کمال ایمان نشي. هغه لږ سوچ وکړ یو دوه منټه بیا سر راوچت کړ وایي قربان قسم مې دی په خدای چې د ځان نه م راته ډېر محبوب. دا یې څنګه معلومه کړه؟ دا سوچ یې وکړ که اوس یو دښمن راشي او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړي نو زه به ځان مخې له ورغورځوم که نه. سوچ یې وکړ چې هغه له توره نه پرېږدم، هغه له غشه نه پرېږدم، هغه له ګزار نه پرېږدم، ځان ور مخکې کوم خو د ځان نه راته ډېر محبوب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الان یا عمر، بس اوس دغه کمال ایمان درجه ده چې د ځان نه هم ورته ډېر محبوب شم. دا کمال ایمان کامل ایمان ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ځان نه هم ډېر محبوب. خو دا محبت تخلیص هیڅ نه دی چې موږ ووایو او دعوه وکړو چې زموږ محبت. دا محبت د زړه یو کیفیت او د زړه حال دی چې د چا د نبي علیه السلام سره محبت دی. یو علامه دا ده چې څوک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو ډېر عمل کوي د ده به ډېر محبت شي. دا کېدی نه شي چې چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نقشې خلاف ژوند تېروي. ځکه ان المحب لمن يحب يطيع، څوک چې د چا سره محبت کوي د هغه تابعداري کوي که نو چې څوک دا وایي چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دی د دې نښه به دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتو سره به محبت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت به پسې کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت د راکش کولو مختلفې طریقې دي. یو بهترینه طریقه دا ده چې سړی درود شریف ډېر وایي.
موږ تاسو درود شریف ډیر وایو د نبی علیہ السلام طرفه بدلونه کې محبت. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی واحدا صلی الله علیه عشرا. چې څوک په ما یو د درود شریف وایي الله په لسه. بل یو حدیث کې دی چې اویا رحمتونه په خدای را نازل کې چې یو ځل څوک درود وایي. دیم حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ما یو ځل درود وایي لس رحمتونه په نازل شي. د عمل نامې نه به لس ګناهونه ختم شي او لس درجې به اوچتې شي. صحابه او تاسو په تاسو باندې کې څوک نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ما درود شریف ډېر وایي او په سره جنت کې ډېر دی. یو بزرگ عالم تیر سره ابو حفص رحمه الله هغه وفات د چا په خوب کې ولید خدای در سره سم عمل وای خدای وکړه وای پس ته خدای عملونه کړی نه کار نه وای نه ډېر خطرناک حالت سره مخ شو. دوزخ طرف ته کښونه الله ورته د درودونه چې په نبی علیہ السلام ویلي او ګناهونه وشمیري چې کوم ډېر شراب طرف ته کښ و زمان درودونه شمیر کړل او زمان ګناهونه شمیر کړل. د شان او فضل له زمان درودونه زمان د ګناهونو نسیان شنو خدای سره د کار معامله وو. نو من کوشش وکړم د ورځې عزت کړه درود شریف وای دا هیڅ خبره نه ده کوم ټیم په لګي. نو زر ګناهونه په موږ تاسو نه کوو. ډېر بدبخت سره عزت نه کوي. روزانه زر درودونه او درود صلی الله علی النبی الامي یا جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. یا اللهم صل علی محمد دا کوم درود شریف چې موږ مانځه کې وایي درود ابراهیمی یا که اسم نور نشي ویل لږ وخت کې ویل صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا ویل شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي صلی الله علیه وسلم وایو. نو دا ټول غوره خبرې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به زموږ زړونو کې محبت او نزدېکت پیدا شي. الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. درود شریف ووایو.